من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دا 35 نمبر آیت د دې ربط سے سیاق او سباق ډېر ناشنا دی. یو دا د چې په دې ځای کې سیاسي احکام روان دي. یو حکم پرون ذکر شو چې حرابه وته لار شو کول، دا یو سیاسی حکم دی. څوک لار وشو کوي او بلار باندې څوک لوټ کړي نو د هغې سزا ته قطع الطریق وایي، حرابه ورته ویل کېږي. او د دې آیاتونو نه مخکې یو بل سیاسي حکم را روان دی چې د غلا سزا چوري، هغه د دې نه وروسته را روان دی. نو مخکې د ډاکې ذکر دی او وروسته د غلا ذکر دی. د دې دواړو په منځ کې د تقوا بحث کېږي، د جهاد بحث کېږي، د آخرت بحث کېږي. مولانا مفتی شفیع رحمه الله وایي چې ګوره د قرآن قوانین یوازې د دنیا والے د قانون په شان نه دي چې تشه سزا ده. قرآن او حدیث په اوله کې سړي باندې دا ماده تیاروي، داسې یې تیاروي چې هلکه مخې د آخرت دی، د الله نه ویرېږه. اول د سړي دا ذهن جوړوي. او د دنیا قوانین داسې دي چې بس د سزا ده، د چا به کې څه ذهن جوړېږي. او دیو خدا وایي چې دا قانون خلک مات کړي چې موږ یې راونیسو. خلک تاسو به ګورئ به دې پورې بازار کې دا ګاډې ولاړې څه ورته نه وایي، دارې پې چاپه ولګوئ، پرېږدئ چې دا خلک ډاډه شي او دا قانون مات کړي چې موږ یې راونیسو. قرآن او سنت دا طریقه نه کوي. د خلکو ذهن داسې جوړوي چې د الله نه ویرېږه، د دې قانون دا قانون مه ماتوه. اول یې تربیت کوي. نو دا په منځ کې د تقوا ذکر د دې لپاره کوي. د دې آیات د مخکې سره دویم ربط دا دی چې مخکې د بني اسرائیلو په ذهنونو کې دا ناسته ده چې زمونږ مشران نیکان خلک وو. یعقوب علیه السلام زمونږ مشر دی، او یوسف علیه السلام او موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام، او موږ د نیکانو اولاد یو، موږ به جنت ته ځو او د هغې عمل چې دی موږ له به فایده راکوي. نو په دې آیات کې د هغې جواب دی. الله تعالی د که ته نږدې کېږې نو د الله تعالی د نږدېکت چې کومه اسباب دي هغه به اختیار دی، چې هغه ایمان دی، تقوا ده او جهاد دی. په دې څیزونو باندې به ته الله ته نږدې کېږي. په دې باندې نشي نږدې کېدی چې عمل دې خراب دی او مشران مې ښه دي. نو څوک چې هغه حدیث کې راځي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، څوک چې عمل وروسته کړي نو نسب یې نشي مخکې کولی. نو دا مسله به دې آیات کې بیانېږي. درېیم په دې کې وسیله بیانېږي. وسیله د وسیلې یو معنی خو دا ده چې الله تعالی د سړی اطاعت یې وکړي. نو په هغې کې د سړي دپاره وسیله پیغمبر دی. الله تعالی ته چې ته رسې نو په هغه طریقه باندې به رسې چې کومه د نبي علیه السلام طریقه ده. دا خو عامه وسیله ده. الله تعالی د نزدېکت او قربت دا د پیغمبر د اطاعت نه بغیر نه کېږي. او د پیغمبر اطاعت لویه وسیله ده، لویه ذریعه ده الله تعالی ته په نزدېکت کې. په بله طریقه باندې څوک الله ته نشي رسېدلی. ځینې خلکو دا خیال دی وایي دا ټولې لارې الله ته تللي.
یو ځای بلا شي لارې وته و یو ځای خو بیا به خلک بیریری ولودي او غلارې بندې کی او یو لار پرې دا یو لارې اجازه دی او دا نورې بندې کی الله تعالی نور لارې باندې کړلې یو لار د پیغمبر په لار باندې وځي بچکی یو دویمه وسیله دا ده چې سړی په حاجاتو کې او په دعا غوښتلو کې د الله نه وسیله ونیسي دا د وسیلې دویمه معنی ده چې سړی په خپلو حاجاتو کې مصیبتونو کې او تکلیفونو کې الله تعالی ته وسیله ونیسي په خپل دعاګانو کې الله تعالی ته یو وسیله ونیسي دا د وسیلې دویمه معنی ده نو د هغې دپاره شپږ وسیلې دي چې سړی هغه نیولی شي اولنۍ وسیله دا ده چې ته حاجاتو کې د الله ته ونه وسیله نیسې یو ذریعه نیسې نو هغه د الله تعالی نومونه دي وسیله د الله تعالی د اسماءو باندې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله تعالی لپاره ښایسته نومونه دي الله تعالی پرې راوبلئ نو سړی به خپل حاجاتو کې د الله تعالی د نومونو وسیله ونیسي ته د الله نه یو حاجت غواړې او د الله تعالی دا نومونه ووایې یا الله یا رحمان او یا رحیم او یا ربي یا کریم او دا په ډېرو احادیثو کې د نبي علیه السلام نه چې دا دعاګانې نقل دي نو نبی علیہ السلام د الله تعالی په نومونو سره وسیله نیول نو دا اولنۍ وسیله ده او دا ټیک وسیله ده دویمه وسیله د الله تعالی لپاره په ایمان او په عمل صالح سره وسیله ده چې سړی خپل ایمان الله تعالی ته وسیله کړي ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ای رب موږ ایمان نه وړی دی د ایمان په وسیله باندې زموږ ګناهونه معاف کړه دا وسیله نیول خلک د وسیلې نه دی خبر دا د نیکانو صالحانو طریقه ده ربنا اننا آمنا فاغفر لنا او دویمه وسیله په عمل سره چې سړی عمل الله ته وسیله کړي لکه هغه مشهور حدیث د ریاض الصالحین کې چې راځي ادرې کسان چې بغار کې گیر شو او د الله تعالی نه خپل حاجت ونیو وسیله او د خپل عمل ونیو یا الله پاک کما د مور خپل د خدمت کړی زاده پاک دې مصیبت نو خلاص اول سړي ځان د زنا نه بچ کړی او یا الله کله عمل ما ستاسو لپاره کړی د دې په وسیله باندې د دې په ذریعہ باندې د دې په توفیل باندې یا الله زموږ د دې مصیبت نه خلاص او بل سړي د یو مزدور روپیو څخه پاتې شوی او هغه د ځان سره یې خوي او بیا په کاروبار کې لګولې وي سمو د پس هغه سړی راغی او زما روپۍ راکړه ویل دا ډېرې وزیرې وګوځې او ستا هغه روپۍ ما په دې کې خرج کړو نو یې نه به خپل عمل سره وسیله نیول دا د سلف صالحینو قرآن او سنت طریقه څلورمه وسیله دا ده چې سړی په خپل کمزورۍ سره وسیله ونیسي په خپل کمزورۍ سره یا الله کمزور یم رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا زكريا علیہ السلام وی الله پاکا کمزور یم اډو کې مې کمزور شو یختم سپین شو او سانه نا امید نه یم الله پاک یا آدم علیہ السلام او حوا رضی الله عنها چې خپل عمل کمزورۍ سره ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا الا بزادم ظلم کړي زیاتیم کړي بس ګناهونه معاف کا کمزوري نو په خپل کمزورۍ سره الله تعالی ته وسیله نیول چې دا حاجت دې پوره کړي پنځم دا دی چې یو سړی نیک سړی ته ووایي چې ما ته دعا وکړه ژوندی سړی او نیک سړی هغه ته ووایي چې ما ته دعا وکړه او دا ضروري نه ده چې هغه به ستا نه غوره وي کېدی نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته ووایي عمرې ته روان یم ما ته به دعا وکړي نو هغه خو د نبی علیہ السلام نه غوره نه دی
نو ضروري نه ده چې ته چا ته وایې چې ما ته دوا وکړه دې خامخا غوره دا پکې نشته بس چې نیک سړی دی که ستا نه ناغوره دی هم ورته وایې زما دپاره دعا وکړه چې الله تعالی زما حاجات پوره کړي نو په نیک سړي سره په ژوندي سړي سره وسیله نیول په دعا باندې دا پنځمه طریقه ده وسیلې شپږمه طریقه ده وسیلې دا ده چې سړی د دعا نه مخکې درود شریف ووایي د امام ترمذي او حدیث نقل کړی یو سړی لمونځ کوو او دعا یې وویل اللهم اغفر لي وارحمني الا ما ته بخښنه وکړې او ما رحم وکړه نبی علیہ السلام ورته وویل تادید یې وکړه دا به درود شریف ویلې دا الله حمد او ثنا او درود شریف به ویلې نو بیا به دعا وغوښتې نو به درود شریف کې ډېر زیات کمالات پراته دي په دې باندې الله تعالی د خلکو دعاګانې قبلوي دا به دې سره وسیله ونیسي وسیله په د الله تعالی په نومونو سره نیول پکار دي په ایمان سره نیول پکار دي په عمل سره نیول پکار دي په خپل کمزورۍ سره وسیله نیول پکار دي او یو ژوندی سړی دی هغې د سړی وایي ما ته دعا وکړه دغه شان په درود شریف سره نو دا وسایل دا ټیک وسیلې دي د دې نه اخوا چې کومه وسیلې دي هغه ټیک نه دي یو سړی داسې ووایي د فلاني سړي په جاه باندې سړی پکې راولي سړی دې د توسل بالذوات وایي نو دا چېرته نشته دا د صحابو نه نقل نه دي د نبي علیه السلام نه نقل نه دي د نبي علیه السلام نه چې کومه دعاګانې نقل دي هم دقه وسیلې دي پکې چې دا ما وویلي او داسې پکې چېرته نشته یا الله د فلاني په جاه باندې یو سړی یاد کړي په کوم حدیث کې چې راځي چې آدم علیه السلام د نبی علیه السلام باندې وسیله ونیوه هغه حدیث کمزور حدیث دی ضعیف نه دی بلکې موضوعي حدیث دی نو دا سړی پکې یادول نشته هو که دا وایي چې د فلاني نیک سړي سره محبت دی د هغې په وسیله باندې نو بیا ټیک دی خو چې ته دا وایي چې د فلاني نیک سړي په توپیل او په جاه او په حق باندې او په حرمت باندې یا الله زما حاجت پوره کړي دا چېرته نه دی نقل ما چې تاسو ته د ریاض الصالحین حدیث وویلو په هغې کې دغه خبره ده چې هغوی اعمال متوجه کړه الله ته او داسې یې ونه ویله چې یا الله د فلاني په جاه باندې د فلاني د پیر بابا په جاه باندې او د خوند رویزه په جاه باندې او په بل باندې او په بل باندې دا توسل ټیک نه دی د دغې نه ځان ساتل پکار یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه د الله نه یره معنی څه ده چې د هغې نه نافرمانۍ نه ځان وساتئ وابتغوا الیه الوسیلة او ولټوئ الیه الله طرف ته الوسیلة ذریعه د تقرب او د نزدېکت وجاهدوا فی سبیله او جهاد وکئ فی سبیله په لاره د دې الله کې لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ معنی دا ده چې هر طرف ته داسې اسباب دي چې خلک د الله تعالی نه اړوي په دې کې به ته جهاد کې کوشش وکړي چې الله تعالی د به کومه ذریعه باندې سړی نږدې کېږي د حقه ذریعه اختیار کړي چې هغه عبادت دی او نیک عمل دی شیطان هم لګیا دی سړی د الله نه لرې کوي قوم هم لګیا دی وطن هم لګیا دی بل هم لګیا دی هر قسم هر ټوله معاشره دا ټول تمدن په دې کې به ته څه کې کوشش وکړې داسې لاره به لټې چې کوم یو عمل دی زه به الله تعالی ته نږدې شم یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیلة ولټوئ د الله تعالی دره ذریعه د تقرب او ذریعه د نزدېکت چې هغه اطاعت او عبادت او بندګي د الله تعالی ده وجاهدوا او جهاد وکئ فی سبیله د الله تعالی په لاره کې دلته مرتشبی رحمه الله ویلي چې مخکې دا د خلکو له لاسونه کټ کول او دا شیزونه دا ډاکي کول دا خو فساد دی او دلته د جهاد وجاهدوا فی سبیله په دې دواړو کې فرق دی فساد دې ته وایي چې سړی د خپل خواهش لپاره لګیا دی د خلکو ځمکې قبضه کوي د خلکو مالونه لوټ کوي
او وجاهدوا فی سبیله کې دې اشاره ده چې دا جهاد د خپل خواهش لپاره نه دی، دا د الله د لارې شی دی، د ځان د خواهش لپاره نه دی چې د چا مال واخلې د چا ځمکه واخلې، نو به دې دواړو فساد او جهاد کې دا فرق لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. اللهم